یو کس وایي چې بعضې خلک په دې خیال باندې ګناه کوي چې اسې به م زما نه پس نیکان خلک ما دپاره د بخنو دعا کوي نو خیر دی که زه ګناه وکړم زه به بیا وبخلی شم. دا سوچ خطا دی او دا شیطانی خیال دی. دا بخل هغه چا دپاره دي چې خپله نیک و لیکن چرته دې ګناه شوي وه نو د هغه دپاره دعا غوښتی کېږي چې یا الله ته یې وبخې، یعنې دنه چې په خطا کې کومه ګناه شوي وه دا په دې جرأت باندې په دې سوچ باندې ګناه کول چې زه به وبخلی شم دا جرأت دی. او کوم سړی چې په الله باندې جرأت کوي نو دا مستقله ځان ته ګناه ده، داسې نه. نو دا سوچ نه دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې کوم خلک ډېر نیکانو هغوی به دعا وغواړي چې یا الله زما مور او پلار زما بچي زما زیان رشته داران ما سره په جنت کې یو ځای کړه، یعنې زما په ګاونډ کې دې پاتې کېږي. نو د ده دا دعا به الله جل شانو قبلوي او په هغه شرط سره چې د هغه بچي هم مسلمانان. البته په عمل کې لغونې فرق و، د ده عمل ډېر تیز و مخکې و، د هغوی هغه د ده نه وروسته لیکن هغوی هم مؤمنانو سم. او په دې خیال باندې ګناه کول چې زه به وبخلی شم دا د مسلمان سوچ نه دی.